پښتون کې دا تاسو کتی شئ دا د روزمره په بنیاد چې دې مقبره کې دا څومره اورونه لګي د روزمره په بنیاد پکې د قبرونو بې حرمتي کیږي د الله پاک او پیغمبر نومونه پکې چې کوم دی هغه سوځول کیږي دغسې د قرآن مجید آیاتونه تاسو ته مونږ دا ښایو چې دلته مونږ ټول قبرونه پکې دا سپېڅلي دي. کتونکو را تاسو کتی شئ چې په دې کې غټې غټې اونې چې کوم دی هغه سوځېدلي دي بلکې غونډ غونډ بڼ نو که موږ وګورو موږ دا خبره کوو چې یاره دا زموږ اخري ارامګاه ده او دلته به چې کوم دی نو زموږ مقدس ځای مقبره او د بدقسمتۍ نه که تاسو د غیر مذهبو مقبرې ته لاړ شئ نو په هغې کې به ګلونه کرلي خشته یو ماحول یې جوړ کړي خشته بالکل بالکل دا پیشو پکې سوځېدلې را مخامخ بوټي پکې د دنیا وسوځېدل د قبرونو بې حرمتي کیږي د الله پاک د قرآن د آیاتونو بې حرمتي پکې کیږي پکار دو چې یاره موږ خو مسلمانان یو دا قدم ده چې پکار د دې موږ زیات حفاظت کوو ولې چې زموږ عقیده ده چې دا زموږ اخري ارامګاه ده او د بدقسمتۍ نه که وګورو نو دلته کې یو کس د خپلې مقبرې د صفحې خیال نه ساتي او دلته کې څه داسې کسان دي چې هغه مسلسل چې کوم دی لګیا دي او دغه اور لګوي په هر کال کې چې دا اونې پکې وسوځوي موږ مسلسل د دې اونو د حفاظت لپاره یو کوشش هم کوو چې یاره د علاقه یو زرخیزه شي شنه شي خو بیا هم چې کوم دی دلته داسې انسانان چې انسان ورته ویلی نه شي د انسان په شکل کې ځناور دي چې ټول اونې داسې غټې غټې اونې دا 5-5 سال اونه پکې سوځي او بلکې یو نه پکې په بې شمېره اونې پکې سوځي دا غټه ونه را تاسو کتی شئ کم از کم د 5 سال دې ته مسلسل موږ اوبه واچولې خواري مو کړه او د دې ویښته وګورئ دې څنګه ډیمیج کړی دی نو دا مسلسل لګیا دي هر کال دا یو عمل دلته کیږي چې موږ پې اوازونه اوچتو خبرې کوو خو بیا هم د بدقسمتۍ نه پې دلته نه انتظامیه اکشن لري او نه په انسانانو کې دا سوچ پیدا کیږي دې بوټو ته کم از کم 2 کاله مسلسل یو معذور انسان چې کوم دی اوبه واچولې خو بیا تر دې د انسانانو دې سوچ ته وګوره نو بیا به تا ته انسان ښکاري نه دا سره دا تاسو وګورئ دې ته موږ 2 کاله 3 کاله مسلسل اوبه واچولې دا تاسو وګورئ غټ غټ اونې غټ غټ بوټي پکې چې کوم دی وسوځي دې په حواله موږ قاسم باچا نه دغه کوو چې یاره د دې دا چې مقبره کې مسلسل اور لګي او دا دې کې مختلف ځناور سوځي بوټي پکې ډېر زیات وسوځېدل د دې حوالې سره څه وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امداد وروره ته دا څونه ورځ وشوې چې ته به هم وینې دا ټول خلک ویني د پړانګو ماجوکي دا خلک دا ویني چې روزانه بنیاد باندې په دې مقبره کې دا اور لګي او په دې کې دا تقریبا دا میاشت شوه چې روزانه مختلف ځایونو کې اور لګي او دا اور چې کوم دی دا واښه ټول اوچ شوي دي نو هغه اور چې یو تیلې ورته کړي نو هغه تقریبا په سوونو پوټونو پورې هغه اور ځي څه یې هوا وړي څه چې کوم دی په خپل هغه واښه اوچي او هغه چې کوم دی خورېږي هغه اوره نو په دې کې چې کوم دی دلته مختلف زیارتونه دي د الله پاک ولیان چې کوم دی په دې مقبره کې پراته دي او دا اور هغه ځایونو ته لاړ شي هغه ځایونه وسوځي د دې نه علاوه زمونږ چې دا کم څونه قبرونه پراته د مشرانو د کشرانو ده په دې باندې که تاسو خیال وکړئ د الله پاک نومونه وي په دې باندې کلمه وي په دې باندې محمد نوم وي په دې باندې مختلف د قرآن آیتونه لیکلي وي
هغه هم د هغې بې حرمتي وشي او د هغې قبرونو بې حرمتي وشي. د دې نه علاوه که موږ سوچ وکړو دا اونې بوټي چې کوم دی دا یو ساه لرونکی شیز دی، یو جاندار شیز دی، هغه پکې مکمل اوسوځي. دا د الله پاک ذکر کوي. که د دې نه علاوه تاسو وګورئ په دې مقبره کې چې کوم دی مختلف قسمه حشرات ځناور دا په دې کې اوسېږي. دا د دوی کور دی. دا جاړي بوټي چې کوم دی د دغه ځناورو، د دغه مرغو، د دغه پرندو دا اور کورونه دي. د دې په دې کې مختلف جالې اچولي دي، په دې کې مختلف بچي وروړي او ته هغې ته اور ورته کې هغه مرغۍ پکې تا وسوځولې، هغه حشرات پکې تا وسوځول، هغه میږي پکې تا وسوځول، بچي پکې وسوځول. او اوس موږ وکتل چې هغه پیشو روانه وه، ټوله سوځېدلې وه. په دې کې تنزري زمونږ په دې مقبره کې تنزري ډېر زیات دي، هغه تنزري پکې وسوځېدل. د هغې هغه انډې یا بچي چې کوم دی هغه په دې کې وسوځي. ما ته اوس هم یو ملګري وویل چې یاره په یو ځای کې ما وکتل ډېر زیات تنزري ځای په ځای پراته وسوځېدلي وو پکې. خیر مونږ خو په خپل ونه لیدل، خو ډېرو کسانو نه مو واورېدل چې تنزري پکې سوځېدلي دي، مختلف مرغۍ پکې سوځېدلي دي. او موږ بار بار وایو چې لکه دا اور مه لګوئ، دا مه لګوئ، دا چې کوم دی زموږ د قبرونو بې حرمتي ده، دا ګناه ده. په دې کې دا حشرات سوځي، دا بوټي پکې سوځي. خو بیا هم چې کوم دی دا اور لګي په دې باندې. حالان کې بل ورځ یو پولیس والم یو ویډیو کړی، ریکویسټ یې کړی چې تاسو دا اور مه لګوئ. ښه سهار پرون بله ورځ پکې بیا د جمعې پر ورځ بیا فایر بریګیډ راغی، هغه اور یې مړم که. خو دا د سرکار هم تاوان شو، د خلکو هم تاوان شو او په دې څونه ګناه میلاویږي. نو موږ خو د انتظامیې ته، پولیس ته په دې باندې بیا یو ریکویسټ کوو چې دا کس که تاسو ګیر کو نو دله باقاعده ښه سخته سزا ورکړئ، ځکه چې دا چې کوم دی یو قانونن جرم دی. دا د مخلوقاتو چې کوم دی مخلوقات په دې کې سوځي، د الله پاک مخلوقات پکې سوځي. او چې یو رحمدله انسان یې اب کلم دا سونه کوي. وسلام.